کورس منم د انجینیرینګ کورس منم د ډاکټرۍ کورس منم د ساينس کورس منم خو د باجو کورسونه دې نه منم. ها انقلاب د قرآن په در سر راځي. مال چا پیغور راک وی وظیفو والا یې کنه وظیفو والا یې کنه ما دا پیغور په زړه وخوړ. موږ مدرسو والا ته چاندو والا وایا زه وظیفه خور یم زه چاندو والا یم زه په ټوکړو مولا شوم. زه فخر سره وایم ما سار ناشته کې انډر پراټا نه ده خوړلې زه په وظیفو مولا شوم. پښتونه نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم ما قرآن زده کړي ما حدیث زده کړي ما فقه زده کړي ما غیرت زده کړي ما دلیل زده کړي ما بهادري زده کړي. ها او که په دې لږ وخت کې مې دله ډېر کسان ډیته کړي دي. ها زه په وظیفو مولا یم زه په ټوکړو مولا شوم. تا ماله پیغور راکړه چې ټوکړو والی وظیفو والی ما هغه وخت هم چاته خیره نه دي کړي چې چا ما ته وظیفه خور ویلي او ما په خپله چاته جواب هم نه دی کړی. ما ته چا مړي لامبه وه ما زه دله ژوندیم لامبم خو ته راشه. توجه توجه ما وظیفه راغونډه کړې جامع محمدیه کې ما د شیخ صاحب په مدرسه کې وظیفه راغونډه کړې ده. زه په ټوکړو مولا شوم. زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړ یم. ما دروازه ټکولې ده. ما هغه وخت هم دعا کړې وه تاسو خدای وبخه وظیفه راوړئ. زه قرآن زده کوم ماله وظیفه راوړئ. زه حدیث زده کوم په مدرسه کې ماله وظیفه راوړئ. زه د الله کلام زده کوم زه د پیغمبر سنت زده کوم زه د خاتم الانبیا حدیث زده کوم. تاسو خدای وبخه زه وظیفه غواړم ماله وظیفه راکړئ. چا ټوکړه راکړه چا سړه راکړه چا د خپل کور مخې ته دیکه راکړه. زما ټولې مدرسې په ټوکړو چړېږي. مولیان په ټوکړو تیار شو حافظان په وظیفو تیار شو. کائنات کې وګوره دا ټول علما مونږ وظیفو والا یو. وایه مونږ څه والا یو وایه څه والا یو مونږ ټوکړو والا مونږ فخر کوو مونږ ټوکړو والا یو مونږ وظیفو والا. لیکن واوره مدرسې په وظیفو چلېږي مدرسې په چاندو چلېږي لیکن پاور طاقت وګوره آغا د وظیفو مدرسو ملا عمر پیدا کو امریکې په لړزان کلا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محمد دیوبند محمد دیوبند پیر سردار علی حقانی صاحب پیر سردار علی حقانی صاحب. توجہ محمد علی صاحب توجہ توجہ تا د وظیفو والا څو وکتو کپر او سپر پاور دل په تیخت باندې مجبور کړ. ها تور پټکوم انقلاب راوست د تبلیغ والو سپینو پټکوم انقلاب راوست او ان شاء الله پاکستان کې په زیړ پټکی سره انقلاب راځي ان شاء الله. دا انقلاب به وین ان شاء الله. اور په هر دور کې انقلاب پټکو ول راوستي چا راوستي دي چا راوستي دي چا راوستي دي. ها انقلاب مدرسے سر راغی. ہر دور کے انقلاب مدرسے سر راغی. مدرسہ عالم ورکی مدرسہ حافظ ورکی مدرسہ قاری ورکی مدرسہ شیخ القرآن ورکی مدرسہ شیخ الحدیث ورکی مفتی اعظم پاکستان ورکی مجاہد ورکی مبلغ ورکی. ہاں یو کس را پاسد وی مدرسې ډاکټر ورک انجینیر ورک ساینسدان ورک. ما ورته د خیرن بچیا د دې کمپیوټر کې یو پیج تاو دي دا بعضې کسان چې خدا چې ډي ته کې بیا ټیک شي. توجه د ګیلاسونو په کارخانه کې څه تیاریږي د سریې په کارخانه کې څه تیاریږي. نو چې ته د مدرسې نه ډاکټر غواړي انجینیر غواړي ورته مازغه دې کار کوي. د سبزۍ په دکان کې څه ملاویږي د فروټو په دکان کې څه ملاویږي د غوښې په دکان کې څه ملاویږي. اور که یو سړی د سبزۍ دکان ته راشي دکاندار ته چې دکاندار کاکا یو 500 کیلو غوښه راکا روغ د کمنټل دی روغ د کمنټل دی. وایا خو چې مدرسه څه د پاره جوړه ده په ناظره ماشومانو ختم وکړو دا مدرسه دی له جوړه ده. حافظان تیار شول مدرسه کې حافظ جوړ دا فیکټري د دې ده دا کارخانه د دې ده
او دا د داسې سیز کارخانه ده چې ټیکنالوژي هم د دې دلته چې کوم تیاری کې د هغې مقابله نشي کولی. اټم بم هم مقابله د طالب جان نشي کولی. امریکا هم د طالب جان مقابله نشي کولی. چې د کوم سیز کارخانه دا سړی منټلي دا په خپله خرڅوي نسوار څه شی د نسواري بچیا خرڅې نسوار اعتراض په مولا کې دا مولا چې نو ستا نکاح به چا تړله د نکاح د وجه ته په مزو سر یې د خیرن بچیا نکاح د مولا تړي جنازه د مولا کوي. دې وجه نه کائنات کې د مولا نه بغیر خو ستا سسټم ټول ټاپ دی لاک ډاون دی. دې وجه نه مدرسې کې ډېر لوی کمال دی د مدرسې ډېر لوی برکت دی. فضا جوړېږي مدرسې سره هر دور کې مدرسې نه خیر خور شوی دی. کومه علاقه کې چې مدرسه جوړه شي تاسو ګورئ زما نبي دنیا ته تشریف راوړو ستغې برداشت کړي د خلکو کنځلې برداشت کړي. چا دی کذاب دی ظالمه دا کذاب ته ما ته وایي دا خو پیغمبر تم خلکو ویلي. چا وی لیونی دی چاہے مجنون دی یہ وہی بات دہرائی جاتی ہے. توجہ خلق و تخوی ما ته وکی د توجه چې اری پاټې ته چې ته زنده باد نبی ابا خلق سوي چې امینا و صادقا یاره جته خی خو چې کله زمانه بي د غار هران را روان شو مشن توحید د دعوت او تبلیغ خبره بلند کړه او دا جمله او فرمایلا یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. لا اله الا الله کی نجات دے لا الہ الا اللہ کی فلاح دا لا الہ الا اللہ کی کامیابی دا. چاچی ورطا امینن و صادقن وی اغی کانی راواغستا پکانی گزاری پی کڑیو کنیو کڑی آغا ابو لہب چا زمانہ بھی تشریف روڑو نے جشن یہ مناو کا جشن عید میلاد النبی جشن یہ مناو کا جشن جشن چې کله جشن مناو کو او خبرې ته به پر ربیول کې څومره خرج کې جشن یې مناو که توجه داسې لږ راو چلېږي راجوک شي کنی یو څو درکې ګازاره کومه لږ راجوک چلېږي داسې سړي زامن شي هغه ولاړ کسان ته زه یو قسم راجوک شي زه هغه د نوشیره کین نه رالم او ته د دغه ځای نه تشریف دې ځای ته کولی نه شي اکسلیټر پرېږده توجه راشه کینې یا لکه هی دیگه در ادن نشو خیال کوه نایب سٹوڈیو لا سسٹم دنی ونی نه کوي. توجه دا چې کوم کسان راځي د زی ورکې د زی ورکولو فضیلت درته توجه پیار اور محبت دریو سيزونو سره محبت سیوا کیږي. سو سره نام لینے سے نمبر ایک نمبر دو ہدیہ تحفہ دینے سے تم لینے والے ہو. یار کچا تحفہ راکڑا کچا ہدیہ دینے سے ہدیہ ورکوا محبت سے واقعی گی نم خنم اخلا محبت سے. اور نمبر 3 پا مجلس کے زی ورکول پا مجلس کی اے تلک داسی و خوزیدی رشد التکینا او کس تکینا اے جسیب وی تاچ یو کسل پا مجلس کے زی ورکو تاچ یو کسل پا مجلس کے زی ورکو دا جملہ واخلا تاچ یو کسل پا مجلس کی زی ورکو دا تا پا مجلس کے زی ورنکو تا دا اغا پزڑ کے زان لزے جوڑ کر تا دا اغا پزڑ کے زان لزے جوڑ کر نکستا خواہ کی یو کس ولاڑی و خوزرو خوز زی ورکا او کس کسان خپل عادتی ولاڑی طول وی سبحان اللہ پر اوچت آواز ہوئے سبحان اللہ چاچا چی سبحان اللہ ودا کینے خیرن بچی بولے تانا دا بلے کینے ونا توجہ فیکٹری کارخانہ جسے دا پارا جوڑے اغور کئی مدرسہ امامان جماعتوں کی امامان شتا کنشتا دا امامان چا ورکڑو روجہ رائے لتاراو دا پاردا قرآن حافظان شتا کنشتا اجدا کار دے اگی سر زمان سکار نشتا چی شل کرے و کاتا کوئے زمان دی اختلافات سر نہ لگی خواہ خوچا سر با ٹیم نہیں پا منڈ با شل بکے تو اس گاری تا با شل کے بدا کسی خوچ تراوی کئی کس شل کئی کاتا کئی بس چی کئی ہے مات یاو کس وچی آتا دی میں بحث مکوا زو سوچا تبلیغی مخوا ہاں میں بحث مکوا وی ما ته چې اته دی ما ته شل دی هغه بیا وی چې اته دی ما چوي ولی خو چې ما شل وکړې په شلو کې اتر علی
زما په شلو کې اته شته نو تا زما دیوبندي سره د بحث ضرورت شته او دا کیسې پرې د اختلافات د محبت خبرې کوي که څوک دلته لاس ږدي نایاب والو که څوک دلته لاس ږدي خو په مونځ کې ږدي که نه او که دلته لاس ږدي نو هم یې په مونځ کې ږدي دا دواړه مونځ ګزار دي ورشه ګش وکړه د بیلمازه غم وکړه دا دواړه مونځ ګزار دي او ته چې په دې بد ګڼې که نه چې ته وې دا ټیک نه دی او لاس ښکته کړه نو مور دې کوم ځای لاس ږدي شابه اوس پرې زه خوښ شم دې مور ته دې کتلې چې مور دې مونځ کوي خور مونځ کوي تلاوت مونځ کوي زنانه چې مونځ کوي لاس بره ږدي که نه ږدي خو مسله دا ده څوک که بره ږدي زنانو کې حیا ډېره نو د حیا د وجې زنانه لاس بره ږدي کوم ځای ږدي او چې په سړو کې هم په چا کې حیا ډېره د ښځو پاروا رواني بره دې ږدي نه لګي زما اختلافاتو سره نه لګي زه نه لګي زما اختلافات توجه خبره د حیا د بعضې سړو کې حیا ډېره وي نو هغوی د کمال حیا د وجې داسې بره ږدي نور خو دا خو چې خپل بهرحال زما مزاج کې پني ده څه شی دی زما اختلاف ما ته یو کس مونځ کو سټوډنټ دلته لاس ایښی ما تاسې ګپ کې چې ته دلته لاس دې مور به دې کوم ځای ږدي بهرحال دا کیسه پرېږده که دلته څوک دي خو سړو کې ګوره دا طالبان ناست دي مدرسو والا الرجل رجولیت سړی سړیتوب رجولیت نو ګوره نارینه چې په دې کې پاوری څه شي اور پاور نیچے ہوتا ہے کدھر تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھ تھوڑا نیچے رکھنا پڑتا ہے سمجھنے والے سمجھتے ہیں ہاں او زنانو کې حیا ډېر زنانه برک دي او څوک چې د ښځو پاروا روانې هغوی دې هم برک دي نه جوړېږي خو مونځ ګزاره دواړه دي که څوک دلته ږدي که دلته ږدي د بیلمازو غم کوو به انشاءالله نور په خبره خو پوه شوې که نه ولکن لتکبیه الاشاره والکمثل کوتکن ولول بهرحال د مدرسې خپل اثر دی مدرسې سره خیر خورېږي مدرسې سره اور دا څومره چې دیني محنتونه دي دا ټول د مدرسې برکت دی د څه برکت دی طالبان د تحریک طالبان افغانستان مولا عمر وایي د مدرسې برکت دی د څه برکت دی که مدرسه نه و مولا عمر به او ته چې طالبان دا کوم ځای جوړېږي اور ته کوې تبلیغ زنده آباد نو بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علم چرته حاصل کړي وایه چرته چې مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و چې مولانا الیاس رحمت الله امیر صاحب حاج عبدالوهاب صاحب به و مولوی جمیل صاحب مولوی جمشید صاحب تجمل شاه صاحب شیخ مولانا حبیب الله صاحب و به پته ولګېده چې سر نه ګوري د اینډ نه ګوري بنیاد نه ګوري مفکر اسلام امام انقلاب راوسته مفکر اسلام مفتی محمود صاحب امت ته چا ورکړي وایه چا ورکړي نو د مدرسې دفاع دا د هر جماعت د هر تنظیم دفاع ده اور د ختم نبوت دفاع د پاکستان د آئین دفاع ده څه شی دی د پاکستان آئین کې او قانون کې دا خبره ده چې په 1974 کې قادیانی دا د کافرانو په سب کې راغی او په ده باندې دستخط وشو آئینی کافر دی قانونی کافر دی نو د قادیانی باندې رد کول او د ختم نبوت د عقیدې دفاع کول دا د آئین دفاع ده د پاکستان د څه دفاع ده دا د آئین خلاف ورزي نه ده دا د آئین دفاع ده نو چې د آئین دفاع څوک کوي نو انعام ولا پکار دی که نه پکار دی که نه دی پکار د مدرسې د وجې به خلک ذکر والا تلاوت مدرسې والا سرګټو والا کیدی شي چرسیان کیدی شي پوډریان کیدی شي ګوره فضا پاکیږي په مدرسې سره د مدرسې په وجود سره د حیا صادر چې راځي د مدرسې د وجې راځي وګوره ته مدرسې ته زنایان راځي په بورکه کې په څه کې او شاعر وایي دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده دا ټوپۍ والا بورکه د حیا نښه ده د پښتنو بیبیانو دا خوښه ده حیا والا چې حیا والا ډېر خلکو د حیا صادرې وپېژندې اوسه پورې شامټونګان خوځول را خوځول توجه مدرسې سره حیا راځي مدرسې سره وفا راځي مدرسې سره صداقت راځي مدرسې سره عدالت راځي مدرسې سره لیاقت راځي مدرسې سره سخاوت راځي مدرسې سره شجاعت راځي مدرسې سره خیر راځي مدرسې سره برکت راځي مدرسې سره اسلام راځي مدرسې سره ایمان راځي اور د دین ټولې شعبې د مدرسې د وجې دي څه د وجې دي څه د وجې دي یو شعبه پکې هغې کې د ختم نبوت دفاع ده عقیده ختم نبوت وایه عقیده ما چې پوره وي هغه ووایه څه شی څه شی څه شی
ګورئ عقیده څه ته وایي په پښتو کې دې ته په پښتو کې عقیده وایي دې ته پښتو کې څه وایي نه پښتو کې ورته څه وایي ها دې ته پښتو کې څه وایي زه ته سم پریکټیکل کوم ساینس روم ته مې راوستې دې ته څه وایي کیا مطلب غوټه دې ته غوټه وایي عقدتن عقیده عقده توجه غوټه کیا مطلب عقیده خلق دا وایي عقیده مضبوطه که عقیده غوټه چې اوس هم پوه نه شې دومره آسان به دا ته زه څنګه وایم انشاءالله زه به د ختم نبوت کورس کوم داخله به پکې څوک څوک کوي انشاءالله روژه کې به انشاءالله ډېر ورځې کې به انشاءالله ټول به پریکټیکلي ښه بهرحال او بیا به همدغه پریکټیکلو انداز کې کوئ توجه دې ته څه وایي غوټه ټیټ کا غوټه مضبوطه کا چا دا ویلي چې غوټه نرمه کا او خلک وایي عقیده مضبوطه کا څه شی ها ته سنو عقیده الله تعالی ذات کې وحده لا شریک دی دا خبره مونږ په زړه کې غوټه کړې ده په زړه کې الله تعالی په صفاتو کې وحده لا شریک دی دا خبره مونږ په زړه کې ها اور خاتم الانبیاء محمد ربی صلی الله علیه وسلم زمونږ نبیم دی وایا اخیریم دی نبیم دی اور نبیم دی اور نبیم دی اور یو سړی مونځ هم کوي تلاوت هم کوي ذکر هم کوي حج هم کوي عمره هم کوي ښکلې مزیدار پټکې والی ګیرې هم ده د فلاح بهبود دپاره هینډ پمپ لګوي د خلکو امداد تعاون کوي فلاح بهبود دپاره خدمات کوي زما نبي ته نبي هم وایي اخري ورته نه وایي مسلمان کیدی شي مسلمان کیدی شي مسلمان کیدی شي میرزا قادیانی بیا مسلمان کیدی شي دې وجه نه عقیده زده کا او بیا عقیدې نه پس عقیده نه نبوت ته لامر اسه عقیده نه پس دي ختم عقیده نه پس دي ختم کیا ختم کله کله پیاله کې چه ختم شي چه ختم وګوره چې وبشتا او به ختم او به ختم چه ختم مولانا سے وی حلوا ختم حلوا ختم چه ختم او ختم په ډیرو مانو قران کې ذکر دي ختم الله الته معنی بیل ده توجه ختم مخر معنی ده یو د پښتنو ختم ختمه پښتنو کې ختمه څه ته وی ختمه یو محاوره د پښتنو د خبره وی هغه پلان کې داسې مالدار دی په امین کلی کې په کم کلی کې امین کلی چرته دی ها و یو سړی په امین کلی کې دومره مالدار دی هغه باندې مالداري کې ختمه ده هغه بل سړی سخی دی هغه باندې په سخاوت کې ختمه ده دلته د ختم معنی بیل ده ختمه ده مالداري کې په ختمه ده ما وی ها توجه چا باندې مالداري کې ختمه ده چا باندې سخاوت کې ختمه ده زمان نبی ته رب کائنات داسې نبوت ورک زمان نبی باندې په نبوت کې ختمه ده مالداري کې چې ختمه شي ډیر شي کم شي ها ختم نبوت باندې پوه شوي نبیان نشي راتلی لیکن زما د نبی نبوت در قیامت د سبا پورې دی توجه اور توای قاری صاحب محتمم صاحب ختم القرآن کله وی ختم بخاری ته د ختم القرآن دی قرآن په ناظره ختم کو بخاری شریف په ختم کو کله ختم القرآن ختم بخاری محتمم صاحب ته د ختم القرآن ختم بخاری خبره کې ز ختم نبوت پسې ګرځم زه د ختم نبوت په دفاع پسې ګرځم اور یو منفرد انداز کې یو جمله وایم سنو توجه ختم نبوت دفاع د هر کلمه گو دفاع ده د چا دفاع ده د هر مسلمان د چا ده ما مولا لکه څوک وټ راکوي که نه راکوي دا مسله ځان لده خو زه مولا چې د ختم نبوت دفاع کوم مرګرتیا د مولا پکار ده که نه ده پکار ده که نه ده پکار بیا که د چا تعلق ANP سره وي ښه خراب هر چا کې شته ټول خو باجو والا نه خو خراب که د چا تعلق ټول باجو والا نه کنه پښتنو کې پښتانه مشته کنه ټول پښتانه خو ډمان نه کنه ایو یو پښتانه ډمان نه سم توجه خو خراب په مولیانو کې خو خراب شته یو لطیف هم درته کوم پوډریان یو ځای کې تشریف فرماو نه دوه مولیان روانو نغه مولیانو کې یو مولا په دې پوډریانو سلام واچو چې السلام علیکم ا پوډریان یو بل ته چې الا په مولیانو کې هم مسلمانان شته ښه خو خراب پارچا کې شته په مولیانو کې خو خراب شته ښه مولیانو کې مسلمانان شته الله اکبر توجه
نه خو کده چا تعلق ANP سره کده چا تعلق مسلم لیگ سره کده چا تعلق PPP سره کده چا تعلق PTI سره چې کومه پارټي کې یا پکې لیکن د ختم نبوت دفاع به څوک بکی څوک بکی ما مولا له وټ نه راکې مې سیملې ته نه پرې کار دی بیا خرابېږي بیا خو ته مزه نشي کولی کار دی خرابېږي نو چې موږ د ختم نبوت دفاع کوو ملګرتیا پکار ده کنه ده پکار ده کنه ده پکار اور دا یو اجتماعي مهنت دی هر مسلمان کې د ختم نبوت د دفاع شعور پیدا کوو به ان شاء الله هر مسلمان ته هر جماعت هر تنظیم هر پارټي والا ته وایا ها په مردان کې په 10 اکتوبر باندې ختم نبوت کانفرنس دی په 17 دی 10 لم لاړ شي 17 لم لاړ شي زه د ختم نبوت د دفاع وکم زه په دې کې نه چې 17 والا څنګه دي اور 10 والا څنګه دي خبره د دین ده خبره د ختم نبوت د دفاع ده زه دیوبندی ما زما جماعت اسلامی سره تعلق نشته لیکن یو جمله وایم پېښور ته د جماعت اسلامی پارټي د طرف نه د ختم نبوت کانفرنس سربراه د جماعت اسلامی سراج الحق هغه ځای ته راته سټیج د ختم نبوت ما الحمدلله په هغه سټیج هم د ختم نبوت دفاع کړې ده د خیرن بچی ته د ختم نبوت د دفاع وکي کته د پاټو ماټو وکي ته د تنظیمونو وکي ته د جماعتونو وکي وای د ختم نبوت دفاع په دې تخت بای کې یو هندو را پاسېده او زما په پیغمبر غیرت وکړ او هغه هندو دغه پول لاندې د ختم نبوت کانفرنس جوړ کړ غیرت وکړ وایا مرګرتیا به کو کنه کو داسې وسعت ځان کې پیدا کې داسې دا ټیکداري پرې دی قبضه ګروپ پرې دی وسعت پیدا کې ما الحمد وسط نظری ما چې د چا د کور او د بیٹک خدمت کړ استاد العلماء استاد المجاهدین ډاکټر شیر علی شاه المدنی او حق پرس عالم المعروف مولانا بجلیگر صاحب ہم اثر ہم مشن مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب د قافلے سرخیل عالم دین اور قدیم و پخوانے دا تختبئی مدرسہ اسلامیہ جمہوریہ مدرسے مؤسس محتمم بانی المعروف تانی بابا جی دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم تاسو ټولو آمین اغي تشریف اوري وکړه ان شاء الله العزیز خپل انداز کې ان شاء الله غي به مخاطب کیږي زه تاسو خدمت کې گزارش دا کوم د منشیات خاتمه کې حکومت سره تعاون وکوي ان شاء الله تاسو ته خبر پته شته چې خیبر پختونخوا ته آیس راغلی خبر شوی د میډیسن په شکل کې آیس چا درته ویلی دي چرته په نیټ باندې میډیا باندې کتلی دي ټیبلټس میډیسن آیس زه حیران پدیم چې کوم نوې شی روزي په پښتنو تجربه کیږي آیس په پښتنو تجربه کیږي باجی په پښتنو تجربه کیږي خو چې نوې شی روزي په پښتنو تجربه کیږي د دې منشیاتونو بایکاټ وکوي ان شاء الله مسلمان چرسه پوډر د پاره نه دي د خپل نوجوان نسل مستقبل دفاع وکړو سکول کالج یونیورسيټي دفاع وکړو مسجد مدرسې مرکز د تبلیغ د خانقاه دفاع کوو ان شاء الله اور کوم سټوډنټان چې پبجي فری فایر لای لډو کوي د دینو بایکاټ وکړي زما بایکاټ د چاچا بایکاټ دی کوم سټوډنټ چې د موبایل گیمونه کوي توجه سټډي کولی شي ہوم ورک کولی شي د دنه ډاکټر انجینیر ساينسدان جوړې دي شي وایا اسلام تا گیم نه منې کوي کرکټ کوا هاکی کوا فوټبال کوا ولی بال کوا د مونږ خیال ساته د خپل د لباس خیال ساته کبډي کوا څه شي کبډي تخبه کې د کبډي ټیم شته ها ته کې څنګه چاو کم زیاده ها نه عمومي ټیم غواړم شته صبر توجه ځان خرابه مکه ما ته اوجی نوجی توجه ما پینڈے کی ویم کبڈی کا ٹیم ہے کہ نہیں ہے آگئی ماں تو آگا چاک راکی ماں تو چھ نہیں ہے میں پہلے تھا وہی ہاں تھا میں اب نہیں ہے کیوں نہیں ہے مجھ سے پوچھو کیوں نہیں ہے پوچھو سنو ماں تے دا کبڈی ٹیم زکا اس نشتا پخوا بے کورنی غوڑی خوڑو کورنی چرگان بے خوڑو کبڈی کوری شو سوک چھ پارا میں چرگان خوری کبډي نشي کولی مونږ تاسو ټول پارمي هغه په پنجره کې کوګوږي مونږ تاسو هغه خرو ټول کاګه واګیو کبډي کوا داسې گیم کو چې ورزش ایکسرسایز وای د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي یو سټوډنټ چې په موبایل کې گیمونه کوي دا گیمونه ستاسو تنزل دي دا ستاسو زوال دي د موبایل د گیمونو بایکاټ کوو ان شاء الله د منشیاتونو بایکاټ کوو ان شاء الله اور سیګریټ پینے والے ما ته پرون نابل یو کس د کراچۍ نه فون وکړ
داغه نوم خیال محمد. ماته مفتی سے ستا یو کلیپ مې په سیرګټو واورید، وی دوه پیرې مې په تبلیغ کې څلور میاشتې لګولي، ګیره مې د کله کله پټکې مو 15 وخت مونږ کوم، غش کوم، تعلیم کوم، جمعات کې بیان کوم، خو سیرګټ نه نشي پرې خاودي. او ستا یو کلیپ مې واورید د سیرګټو ډبې مې داسې رانه چوړ ک، توبه مې کړه چې نن نه پس به سیرګټ نس کما. تا ته زه څوک یاد کم چې چا توبه وکړه، څوک ډی ته شو. بهرحال ځان له بیل ټایم غواړي توجه سیرګټو نه بای. او دا کم کسان چې سیرګټس کې زه ته پهله معافي غواړم، ما معاف کې او بیا یې برابروم. ګوره په مدرسو کې لایبرري شته، سکول کالج یونیورسټۍ کې هم ما ته ووایه چېرته په لایبررۍ کې داسې یو کتاب شته چې په هغه کتاب د هغې ټاپک د هغې هیډینګ د هغې عنوان دی سیرګټ کې فواید شته؟ داسې رایټر شته؟ مصنف شته چې د سیرګټو فایدې لیکلي شته؟ نه بیا دا سیرګټ څه کوي؟ خولې نه دې لوګي راوځي، د پوزې نه دې لوګي راوځي، دا ستا خوله پوزه ده که د ریل ګاډي سلینسر د اکسلیټر پرېږده. توجه ما ته یو کس وایي چې سیرګټو کې ډېر ماهر یم، ما یې څنګه ماهر یې؟ وایي په خوله لوګي راوباسم. دا په خوله لوګي راوباسي بیا بیا دا خو ټول راوباسي، زه په پوزه لوګي راوباسم، دا ټول تا کې کمال څه دی؟ ما ته مفتي صاحب زه په غوږونو لوګي راوباسم، ما ورته په دې شامټونګ دې لوګي راوباسم. د خیرن بچیا ته لوګو نه راغلی، ته به لوګي راوباسې. لحاظ دا د مور په نفس کې مونږ زمانه عرصه مدت وخت تېر کړي 9 میاشتې. څومره؟ په هغې کې څه موده زمونږ په جوړېدو او 4 میاشتې کم او بیش مونږ خوراک کړی، لنچ هم هلته کړی، بریک فاسټ ډینر ناشته هم کړې ده هلته. دا هلته د مور په نفس کې چې مونږ خوراک کوو په خوله هم کړي که په نوم باندې؟ وایه دا په نوم باندې هلته خوراک ولې نه و؟ ایجي صاحب هغه خوراک یې تاله هلته په خوله در نه که ځکه خولې دله پاکه وساتله، ځکه چې دې دنیا ته لاړ شي دی به په دې خوله باندې کلمه توحید د لا اله الا الله ذکر کوي، دی به په دې خوله باندې قرآن تلاوت کوي، دی به د الله ذکر کوي، دی به درود شریف وایي، دی به استغفار. مسلمانه انګریزانو ته مه ګوره، ستا خوله د چرسو دپاره نه ده، ستا خوله د سیرګټو دپاره نه ده، ستا خوله د شراب او آیس دپاره نه ده، ستا خوله د ګندګۍ دپاره نه ده. مسلمانه شریعت وایي ستا خولم پاکه ده، ستا جوټم پاکه ده. اللہ پاک، قرآن پاک، نبی پاک، درود پاک چې الله پاک دی، قرآن پاک دی، بدن پاک واړي، لباس پاک واړي، سوسایټي د منشیاتو نه پاک غواړي، تصور پاک غواړي، سوچ پاک غواړي، عقیده پاک غواړي، خوراک کلو حلالا طیبا. صرف حلال نه دی ویلي، حلال خوره خو پاک خوره، پاک. ما تا ته د اختر پر ورځ عیدګاه کې ویلي چې د قربانۍ ورځ غوښه په 3 ورځو کې ختمه کړه. په څو کې؟ او که چا سره ښه سهولت یې سټور کولی شي سټور دی کې خو دا غوښه تقسیم کړي. یا په مدرسو کې طالبان نه ولېږي، هغوی له چل ورځي، خو دا په کورونو کې چې خلکو سټور کړي. ما ته دا ووایه په لومبۍ 2 درېمه ورځ چې د غوښې کومه ذایقه وي او بیا یې ته سټور کړي او بیا پکې به د دنیا ادرک او اوږه واچوي او پخې کې ذایقه کې فرق راغلی که نه؟ دا خو مردار چرګ راوړه، مردار او ښه مزدار تړکه ورته وکړه، د پیاز ټماټرو ادرک اوږه پکې واچوه، که ټیسټ او مزه پکې پیدا نه شوه دا ګز او دا معده چې ذایقې بدله شو میډیکل اعتبار سره دا مفید نه غیر مفید دي او په شریعت کې مکروه هي. څه شی؟ دې وجه نه حلال خوره، پاک خوره، رزق حلال، مسجد مدرسې له حلال ورکوه، پاک ورکوه. خپل کاروبار به د شریعت مطابق جوړو، سنگل شا پرېږدې، ډبل شا پرېږدې، انډر پلی پرېږدې. څه خلک سنگل شا تباه کړه، څه ډبل شا تباه کړه. تخبیه کې خو ډبل شا والا کار نه کړي، مضاربت څوک تباه کړي دي که نه؟ هلکه په مضاربت کې به مبیعات شرط دي چې ته چاله پیسې ورکې او کاروبار پې کوي، نو تا ته به دا چې ستا په پیسو زه دا کاروبار کوم. ایجنټ په ایجنټ چاته د مبیعې پته نه وه چې کاروبار پې څه کوي، وایه پته و چاته؟ ته د مضاربت نه خبرې د فقه حنفي د بیع او د شرا دپاره 14 اصول ذکر کړي. څو اصول د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه سړی سودا اغسته خرڅول بازار ته نه وته چې په بیع او شرا به نه پوهېده. اوس خو په بیټک کې هم خلکو چپس او پاپړ راځوړند کړي، وایي زم دکاندار شم. دکانداري ډېر اسانه ده. التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، چې هغه تاجر چې امانتداري کاروبار صحیح کو، مدرسې آبادي کو، خانقاهونه تبلیغي مراکز آبادو به انشاءالله. او دا مدرسه د دې مدرسې بار پلاټ دی. د مدرسې والا مشوره دا وه چې دا پلاټ مونږ چا سره مارچه کوو او مارچې سری 10 लाख रुपये غواړي، 10 که 8 लाख रुपये غواړي. ما مونږ به د مدرسې ځمکه هم مارچه کوو او بیا به 8 लाख रुपये هم ورکوو. ما مونږ د سراډو مارچه کوو نه،
دا 8 लाख نه ورکو دا کمی دي دا کمی څنګه چې مولانا صاحب خبره کړې و چې د 10,000 اعلان چا کړی وي دا ما اخلي ویډیو کنه پته ده ما مولانا صاحب چې ما اخلي ما ټیک ته مونږ نه اخلو چا وی دا ولي مې مولانا صاحب چې دا لګي د مولیانو په لګو کار نه کیږي په داس کیږي توجه دا سی به وکړي چې کومه د مدرسې ځمکه ده به د مدرسې او دا بل پلاټ چې د هر چا د چې دی وي چې مارچه کوي دام د ده نه اخلو قیمت دی ولګوي ټیک ده د مدرسې ځمکه به په ځمکه او هغه به واخلو ټوټل اسټیمیټ په لګوه دا مدرسه به آبادو په دې کې به د قرآن کورس شروع کوو د څه کورس په دې شکر وباسو الله ته سجده وکړو چې موږ د قرآن د حدیث کورسونه په مدرسو کې کوو خلک دې د باجو کورسونه کوي مونږ ته په دې کورس باندې فخر دی څه شی دی مونږ ته په جامع حقانیه باندې فخر دی ها ما ته په جامع عثمانیه باندې فخر دی ما ته په اسلامیه جمهوریه تانه باباجي په مدرسه باندې فخر دی ما ته په ابن عباس باندې فخر دی ما ته په ټولو مدرسو دارالعلوم شیرګل باندې دارالعلوم گجرات باندې فخر دی دارالعلوم کراچۍ باندې فخر دی دارالعلوم سرحد باندې فخر دی جامع فاروقیه باندې بنوري ټاون باندې اشرف المدارس خیر المدارس باندې ها جامع حفصه للبنات باندې ما ته په تمام مدرسو باندې فخر دی کورسونه پکې د قرآن او حدیث ته په دې فخر دی او خلکو ته په باجو فخري موږ به د قرآن حدیث درسونه کورسونه ان شاء الله جنت ته رسي او دا وګورئ چې کوم څه سره مینه اخر وخت کې هغه وي کنه تاسو به کتلی چې کله مسلمانان چې په قرآن حدیث مینه کې دا چې مړ شي د قبر خپوت او سر ته څه ویل کېږي قرآن وای څه ویل کېږي قرآن ویل کېږي او تاسو به ډېر باجو والا کتلی چې د مرګ نه پس د هغې قبر خوا کې باجي وي تاسو چېرته یوټیوب باندې کتلی ها هغه کسان ناستي باجې ورته لګولي دوپړې وي او هغه کس مړي او هغه داسې د غم اشعار وي او تړمبکې شروع کړي د دغه په خوا کې د قبر په خوا کې نو ما د دې ډولکو سره مینه وه او بیا چې خښۍ یم په ډولکو باندې او چې کله دفن کړم د دوا په ځای باندې بیا ډولکي وي ډولکي چېرته دا کلیپ چا کتلی که نه دی کتلی پښتو کې دی ښه خو ژبه بل شانتې پښتو ده بهرحال باجو والا پښتانه که نه تاسو خو ټول سوچه پښتانه یې بهرحال مدرسې به آبادوو انشاءالله دا پلاټ مونږ دغه کوو نه مارچه کوو نه دا پلاټ به د مدرسې هغه پلاټ اخلو کم سے کم د هغې قیمت به ټوټل څومره وي 18 लाख ایله پیله 18 लाख دا خلک 2 کروڑ ورکول ته تیار دي 18 लाख ښه بولډینګ به هم جوړو داسې هغه کسان چې په خپل ځای ماته چې انشاءالله العزیز زه په مدرسې ننګ کوم زه په اسلام غیرت کوم زه په پښتو غیرت کوم زه په دین غیرت کوم او انشاءالله د اولاد د بچو د سرپرستۍ د تربیتګاه مدرسه اداره د بنین بناتو دپاره جوړم کم سے کم چې ډېر نه 1 लाख روپۍ اعلان زه کوم که نه که سوای که میاشت پسې دا به زه ورکوم د مدرسې دا ځمکه به م او دا بل هم زه اخلم وایه شروع که پیله چې کومه جي صاحب ودرېد دا بنیاد شه ولیکه دا جي صاحب ماشاءالله جزاکم الله ماشاءالله جی ماشاءالله ربا ستا په دین غیرت وکړه ربه غیرت پې وکړه دنیا آخرت یې ښایسته کړه ماشاءالله جی بل وایه یو بل بنیاد جوړ شو آغاز وشو 17 کسان پاتې دي جی 17 ایله بیله جی 17 جی ماشاءالله جی 50,000 بلال صاحب وایي 50,000 جی زه د 50 کې ودرېږې پاسې زه لږ اسانه کړه زه پاسې هېڅ شی نه دی 500 سره نن سبا په مارکیټ بازار کې په جیب کې پته نه لګي ماشاءالله جی 50,000 جی اجي صاحب وایه جی ماشاءالله جی چا شل کړي نه ده نن به په تخبې کې شل کوو 20,000 روپۍ به څوک وي پاسې ودرېږي یو لس 15 شل کسان ودرېږي ماشاءالله 20,001 ماشاءالله 20,002 20,003 ماشاءالله شاته مو ګرځان لسټ ماته دا خو زما خپل چل دی توجه جی توجه جی 20,000 به کم کسانی هماغه خبره پخه ده چا شل کړي نه ده ما ته کې دا خبره پاسې یو کس ودرېږي چې شلې کا پاسه ماشاءالله جدا کوم دا ریا کې نه راځي دکلاوه کې دا غیرت دی دا سټیک د غیرت دی جی وایا جی ماشاءالله سنو جی صاحب شیر حسن چې شیر بیا د حسن شي پاتې بکې سجو ماشاءالله جی کار د شیرانو دی ځه جی صاحب جی ماشاءالله جزاکم الله جی وایا جی داسې وکې 50 کسان 10,000 روپۍ والا ودرېږي 10,000 صرف 10,000 والا ودرېږي پاسې ماشاءالله 10,000 والا ودرېږي 10,000 والا ودرېږي کېنه 10,001 ماشاءالله 10,000 ښه هغه کوم هغه وروسته راولم جی 10,000 والا جی پاسې 10,000 داسې کې 5,000 والا ودرېږي پاسې 5,000 والا ودرېږي دام نشي ویلي کېنی درځم ګازاره کوم ډیته کوم هم غواړي شابه جی ماشاءالله جی صاحب 5,000 ښه داسې وکې ځه بس
دا تقریبا ټول ورکول شي خو د دې به یو ډیسپلین جوړو 1000 روپے څوک ورکولی شي نه تاسو 1000 هم نشئ ورکولی 1000 چې څوک ورکولی شي لاس اوچت کې بس دغه شان ماشاءالله زبردست ماشاءالله ماشاءالله جی ماشاءالله جی 1000 500 والم لاس اوچت کې چې څوک 500 ورکولی شي 500 څه شي دی خو لږ ایزی لوډ کم کا نسوار کم کا سیرګټ کم کا پیکج مکا وراوړه جی 500 والا ایک مونږ له سټوډنټان راکې آرامیاش 500 آرامیاش ټیچران راکې آرامیاش 500 جی 500 والا آرامیاش 100 روپے دا ماهانه ماوین چې څوک آرامیاش ورکې دا پاسه آرامیاش 1000 او څوک چې پړون 20 په اخیری ځل ورکې دا چا چې 1000 روپے ورکوم دا لګ لاس اوچت کې زو ګورم کم دی 1000 والا دا 500 والا لاس اوچت کې 500 والا دا څوک دا 1000 او 500 والا دا راوړې مال اوس راشي دی له لار ورکې تاسو راشي را پاسه که چا سره نه چانه قرض والے خراش کار بسم پوخ کار کو راځي ماشاءالله جی راشه جی راځه صبر راشه جی سیب راشه چا سره کني اوس خیر دی بیا براکی راشه نوم وته ولیکا 1000 والا کوي نو راشه نوم ولیکا راشه جی سیب راځه د لار ورکې او که تعالی دی لار نه درکنه زما اجازه تخفیف کیده كده راشه راځه كده یو څو باندې خپې کېده چې پته ولګي ورکې لار کني د الله سره خو دې خوا کوي ماشاءالله قاری سے بخوشه قاری سے بل پوښو ماشاءالله جی جزاكم الله جی ماشاءالله ما ته چای مړی لامبو مونږ د دې په خپل په خولو لامبل تاسو ټول مې لامبول ژوندۍ مړی لامبو مونږ ژوندۍ لامبول لامبل کنه وایا چا لامبلو سبحان الله دې ته لامبل وای توجه ماشاءالله جزاكم الله جی خجی په دې مدرسه چې څو خوشاله دي لاس وجود کې دلته اول ته بناتو کې مستورات خواتین اسلام چې څو خوشاله دي په مدرسه په علماو باندې مجاهدینو باندې حق پرست پیرانو تبلیغیانو څو خوشاله دي لاس اوخذوي ماشاءالله جی ماشاءالله بس توجه دا اوچت شوی لاس زنانو ته وایم طالبات او فاضلات او معلمات ته وایم خواتین اسلام مستور او ټول ته وایم ها توجه لاس اوچت کې او دا اوچت شوی لاس جیب ته کوس کې 500 1000 200 150 چې دا چا څومره وسو را روان شي راشه را روان چې چا څومره وسو دلته راوړي راځي ماشاءالله ذوق شوق مینا محبت الفت معدد اتفاق اتحاد راځي را روان شي تاسو لار پرې د چرشي دلته راځي تاسو راتلو ثواب دی را پاسه دا نور کسان کینه دا طالبان کینه ماشاءالله لک تاسو کینه ماشاءالله جی طالبان کینه راشه ماشاءالله جزاكم توجه راشه ماشاءالله جزاكم الله راځي په توجه سره راشه تاسو ته ما چې لاس چته ستې کوسکه ما لاس ته کوسکه خو ما به خپل جیب تاسو نه چې د گاونډي جیب ته وشاغلي جی ماشاءالله جی راشه جی راځي ماشاءالله جزاكم الله بارك الله جی راځي